أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. دا قرآن پاک تلاوت اسانولو دا پارا دا عجمو دا پارا عالمانو مختلف طریقو سرکار کړی دی چې عجمو تا دا قرآن تلاوت آسان شي او غلطی پکې اونشي. نو دا تلاوت او دا تجوید دا سہولت دا پارا دا فیدے یو کار دا شوی دی چې مختلف قرآنی جملو باندې اشارات لګیدلی دي. هغه اشاراتونه په اسانه معلومیږي چې په دې ده کې سا اغشتل یعنی وقف کول څنګه دي. دغه اشاراتو ته رموز اوقاف وای. رموز د رمز جمع ده، اشاره ته وای. نو رموز اوقاف په مختلفو ځایونو کې د ادریدلو یعنی د سا اغشتلو اشارات. د دې اشاراتو مقصد دا دی چې یو غیر عربي انسان چې کله تلاوت کوي نو په صحیح مقام باندې به دې وقف وکړي، سا به واخلي، او بې ځایه او نامناسب ځای کې چې سا یې ماتیږي نو دینا پا مانا کې د تبدیلے امکانات شتا، نو چې د معنی د بدلے او تبدیلے نه بچ شي. پدې کړو باندې طا ده، طا عوام و تطوی وی خو تجوید والا طا وی. نا دا طوی یا طا د دې مطلب دی وقف مطلق. دا د وقف مطلق مخفف دی. مطلب دا دی چې دې دې کې خبره پوره شولا، وقف کول یعنی سا اغشتل بهتر دی. په دې د سا والا وقف اوکا بهتر دی. ورپسې جیم دا د وقف جائز مخفف دی. د دې مطلب دا چې دې کې وقف کول خو درست دی، خو بهتر دا ده چې وقف اونکی. جیم وقف جائز، وقف کول جائز دی، خو بهتر دا ده چې دلته وقف مکوا. ورپسې صاد دا وقف مرخص مخفف دی، او د دې مطلب دا چې دې کې خبره خو پوره شوی نه ده، خو جمله اوږده ده، دې وجې نه سا اغشتو دپاره وقف کولو دپاره د بل ځای د بل مقام په ځای دلته وقف کول پکار دی. وقف مرخص مطلب دا چې دلته خبره پوره نه ده، خو جمله ډیره اوږده ده، نو شاید چې بل ځای کې ته سا واخلې وقف وکړي، نو دلته کې وقف کول بهتر دی. بل ځای وقف مه کوه، وقف مرخص د سواد سره وقف کول پکار دی. میم دا د وقف لازم مخفف دی، او د دې مطلب دا دی چې که دلته د وقف اونکه
نو د آیات په معنی کې به ډېره زیاته غلطي راشي. دې وجې نه دلته کې وقف کول ډېر بهتر دی. بعض حضرات دې وقف ته وقف واجب وي، خدا د فقه واجب نه دی چې که پاتې شو نو ګناهګار شي، بلکې مقصد صرف دا دی چې دې دی کې وقف کول د نورو ځایونو د وقف نه ډېر بهتر دی. او لا چې کوم ځای لیکلی دی نو دا د لا تقف مه ودرېږه، د هغې مخفف دی. مطلب دا چې دلته کې ودرېږه ما، خو د دې دا منشا نه ده چې وقف کول ګنې ناجایز دی، بلکې په دې دی کې ډېر مقامات داسې دي چې وقف نه کولو کې څه حرج او څه نقصان نشته. او د دې نه پسې چې کوم لفظ راځي د هغې نه ابتدا کول هم جایز دی. نو د دې صحیح مطلب دا دی که دلته د وقف وکړو نو بهتره دا ده چې دا ټکي دوباره ووایه او بیا مخکې تلاوت کوه. او د مخکې لفظ نه ابتدا کول ښه نه دي. میم او عین دوه حرف یو ځای لیکلي مع، دا د معانقې مخفف، معانقه تر غاړوتو ته وایي. وی دا علامه په داسې ځای کې لیکلي وي چې د یو آیات دو تفسیره کول ممکن وي، نو یو تفسیر مطابق به وقف یو ځای کې کې او د دویم تفسیر مطابق به په دویم ځای کې وقف کې. لہذا په دې کې چې کوم ځای کې وقف کولی شي نو یو ځای کې به وکړي، خو یو ځای چې وقف وکړي نو بل ځای کې به بیا وقف دویم نه کې، یو وقف به کې دویم به نه کې. مثال په طور ذالک مثلهم فی التورات، نو دغلته درې ټکي لیکلي دي، وپسې ومثلهم فی الانجیل، نو دغلته بیا درې نقطې دي، او په حاشیه باندې به لیکلي معانقه، میم عین یا معانقه. نو په دې ځای کې که په التورات باندې وقف وکړي شي ذالک مثلهم فی التورات، فی التوراه، نو الانجیل باندې بیا وقف کول به جایز نشي. ذالک مثلهم فی التوراه ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه، انجیل سره بیا وقف نه کوي. او که الانجیل باندې وقف وکړي ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل، نو التورات باندې وقف کول درست نه دی. او که په دواړو ځایونو کې وقف ونه کې نو دا درست دی او د دې نوم دی مقابله. ورپسې سکته، دا سکته علامه ده دې ده چې دې ځای کې ودرېدل پکار دي، خو سا به نه ماته، سا به ماتېږي نه او بریک ولګوه. عموما سکته په هغه ځای کې راوړی شي چې کوم ځای کې ملو لوستلو سره معنی کې غلط فهمی راځي. ورپسې وقفه، دا د سکتې نه یو پټې زیات سات ودرېدل وي، خو سا به دلته هم نه ماته. او ورپسې قاف دی، نو قیل علیه الوقف، ویلی شوی چې دلته وقف شته. مطلب د دې دا چې بعض حضراتو په نیز باندې دی کې وقف دی او د بعضې په نیز باندې وقف نشته. او قف د دې معنا ده ودرېږه.
دا په داس ځای کې راوړي شي چې کوم ځای کې د لوستونکي دا خیالم کیدی شي چې دې ځای کې وقف کول درست نه دي، نو هلته یې لیکلي قف ودرېږه. صاد لام یې صلې دا لفظ چې کوم ځای لیکلي نو الاصل اولاد د هغې مخفف دی. د دې مطلب دا چې ملو لوستل بهتر دی، او صاد او لام یو ځای چې لیکلي نو دا د قد یوصل مخفف دی. دې ځای کې بعضې خلک ادریږي او بعضې ملو لوستل خوښوي، او کله پر یې حاشیه لیکلي وقف النبي صلی الله علیه وسلم. وی دا هغه مقاماتو باندې لیکلي وي چې په کوم ځای کې د روایاتو مطابق پیغمبر علیه السلام تلاوت کولو کې وقف کړي وي، نو دغه ځای ته وقف النبي وي. تر کومې پورې چې چاپخانې او پریسونه نو، نو د قرآن کریم نسخې دا به خلکو په قلم ځان له لیکلې. په هر دور کې د کاتبانو یو لوی جماعت به موجودو، او هغوی کار به صرف دو چې قرآن شریف به یې لیکو، او د قرآن پاک حرفونه بهتر نه بهترین انداز کې د لیکلو مشقونه به کول، محنت به کو. دا د قرآن سره د خلکو یو مینه وه، یو محبت و. خو چې کله پریس او چاپخانې راغللې، نو د ټولو نه مخکې هیمبرګ مقام باندې په 1113 هجري کې قرآن پاک چاپ شو، او هغه چاپ د مصر په کتبخانه کې اوس هم شته. او مسلمانانو په 1887 عیسوي کال کې سنٹ پیرس برګ نومي ښار کې لومبی قرآن شریف چاپ کړو. بیا دغه نسخه قازان کې پرته وه. په 1828 کې ایران شهر تهران کې په کاڼي باندې قرآن شریف لیکلی شو. ټول قرآن د کاڼي په تختو لیکلی. دې پورې د قرآن خبره شوله. اوس د قرآن پاک ترجمه او تفسیر دې ته څه ضرورت پیښ شو؟ نو قرآن پاک الله په عربي زبان کې را لېږلی دی. د عربو ښار کې عربي پیغمبر باندې عربي قرآن نازل شو. هغوی دپاره اسانه وه، خو د دنیا د نورو ژبو دپاره چې عربی باندې نه پوهېدل، د هغوی دپاره د عربی نه غیر د هغوی په خپله ژبه کې ترجمه او تفسیر پکار و، چې هغوی هم پوه شي چې دا د الله کلام دی، الله بنده ته څه وایي. نو د تفسیر ضرورت پیښ شو. د تفسیر خپله معنا کلاوول د لفظي معنا ده، او د شریعت په ژبه کې علم تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن پاک معنی پکې بیانېږي، او د قرآن پاک د احکام او حکمتونه پکې واضحه کېږي. تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن مطلب پکې واضحه شي. نو د قرآن مطلب واضحه کولو دپاره الله محمد رسول الله را لېږلی دی صلی الله علیه وسلم. الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم وانزلنا الیک الذکر، موږ نازل کړی دی تا ته قرآن. ذکر معنا قرآن. لتبین للناس، چې ته بیانو کې خلکو ته ما نزل الیهم، چې څه دوی ته نازل شوي دي. د قرآن مطلب ورته ته بیان کې. لومبنی مفسر پیغمبر علیه السلام. تفسیر چا کړی دی؟ اول امت ته پیغمبر علیه السلام تفسیر کړی دی. او د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دا ده. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم، په تحقیق سره الله احسان کړی په مؤمنانو باندې
اذ بعث فیہم رسولا منہم کم وقت چې د دوی د جنس په دوی کې پیغمبر راولېږه ډیوټي به شي یتلو علیہم آیاته دا پیغمبر علیہ السلام بللی په دوی باندې آیاتونه د الله ړومبنی ډیوټي تلاوت قرآن دا د پیغمبر ړومبی ډیوټي یتلو علیہم آیاته للی با پدوی باندے تلاوت کئی با پدوی باندے آیاتنا دا اللہ اور دویم ڈیوٹی وَيُزَكِّيهِمْ دیل با تزکیہ کئی صفائی با ورلکی دا اخلاق و دا عادات و تزکیہ با ورلکی ظاہری و باطنی صفائی با ورتخی دویم ڈیوٹی اور دریم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ او تعلیم باور کئی دوی تا دا کتاب اللہ والحکمت و دا خیارتیا دا خبرو نو قرآن سر خدای استاذ رو لے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام تا صرف دا قرآن الفاظ نا بلکہ پورا تفسیر پیغمبر علیہ السلام بیان کرے دے دغا وجہ چا صحابہ کرام با یو صورت چی آدھو نو کلونه به پې لګېدل په یو صورت یادولو احکام به یې ورسره یادول تفسیر به یې یادو ورسره صحابه کرامو ته په یو آیات کې څه مشکل به پیښ شو اشکال به راغی پیغمبر علیه السلام به موجودو دی به ورلل د آیات تپوس به وکړه فوراً به پیغمبر علیه السلام بیان وکړه نو صحابو ته اسانه وه تفسیر دا قرآن فوراً دا پیغمبر علیہ السلام نبی ازدہ کو تسلی بخش جواب چې پیغمبر علیہ السلام بورک بس دغه تفسیرو خو دا پیغمبر علیہ السلام نرستو دا دې خبرې ضرورت پیښ شو چې تفسیر قرآن دا یو مستقل علم په شکل کې محفوظ کړی شي چې امت د پاره د قرآن الفاظ سره سره صحیح معنام و سره محفوظ شي او د گمراهانو د تحریف گنجائش باقی پاتې نشي نو امت دې کې هم ډېر لوی کار کړی دی دا قرآن پاک تفسیر په قرآن باندې دا اول نمبر تفسیر دی په قرآن کې یو آیات راشي او پورا مطلب باندې منگ نه پوهیږو نو په قرآن کې دقه سه آیات به بل ځای کې وګورو نو هغه آیات به د دې آیات پورا وضاحت وکړي مثال په طور باندې سورۃ فاتحه کې موږ وایي صراط الذین انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم یا الله من ته نیغ لار او خیا په نیغ لار روان ساته نیغ لار کومه ده صراط الذین انعمت علیهم دا هغه خلق لار چې تا په هغوی باندې انعام کړی دی اوس هغه انعام والا خلق څوک دي اوس په دې موږ څه پوهېږو چې الله انعام په چا کړی دی نو اوس بل آیات اللہ پاک دا دے بیان پاگے کی کڑے دے پا سورت نساء کے فرمائی من یطع اللہ والرسول اگا چاچ تابداری اکڑلا دا اللہ دا اللہ رسول اللہ دا اللہ دا رسول تابداری اکڑلا دا خلق بکم زیوی فاولائک الذین انعم اللہ علیہم پس دغه خلق چری الله انعام کړی په دوی باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا انعام چې پکړه غسوګ دی من النبیین دا پیغمبران علیهم السلام دی والصدیقین دا صدیقین رښتینی خلق دی چې د پیغمبرانو په امت کې د ټولو نه اوچته مرتبه والا دی کمالات باطنی پکې پورا دی او پا عرف کے دیتا اولیاء کرام وی والشہداء او دغا انعام والا خلق شہیدان دی کہ دا اللہ دا دین پا محبت کے دا خپل سر قربانی ورکڑی دا والصالحین او دا عام نیکان خلق دی کہ دا شریعت تابدار فرائض و واجبات باندې عمل کی مستحبات تنفوت کی گی دیتا پا عرف کے دیندار خلق وی
وحسن اولئک رفیقا دقه خپل ملګری دي. په سورۃ فاتحه کې بندوي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله منګ ته نه غلارو خې پدې نه غلارم روان ساته. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه خلکو چې تا پاغوی باندې انعام کړی دی، چې هغه پیغمبران دي، هغه صدیقین او شهدا او صالحین دي. د انعام والا خلق د فاتحه بیان سورۃ النساء کې قرآن خپل تفسیر په خپل وکړ. القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن بعد د بعد تفسیر کوي. دویم نمبر تفسیر د قرآن هغه حدیث مبارک دی. نو حدیث څه ته وایي؟ د پیغمبر علیه السلام قول او فعل حدیث دی. د قرآن سره الله استاد را لېږلی دی پیغمبر علیه السلام لتبین للناس، چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته بیان وکړي. نو د قرآن استاد پیغمبر علیه السلام، او پیغمبر علیه السلام په خپل قول او عمل باندې د قرآن ښکلی تفسیر امت ته وړاندې کړی دی. د پیغمبر علیه السلام پوره زندگی دا د قرآن عملی تفسیر. نو قرآن خپل تفسیر په خپله کوي، او دویم تفسیر د پیغمبر علیه السلام قول او عمل کوي. او دریم ورپسې اقوال صحابه. صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام نه د قرآن تعلیم براه راست حاصل کړی دی، ځکه دا صحابه کرام د قرآن د نازلېدو په وخت کې موجودو. نو د قرآن د نازلېدو ماحول او پس منظر په خپلو سترګو یې لیدلی دی. نو د قرآن پاک په تفسیر کې د دې حضراتو قول قابل اعتماد دی. د رستو خلکو قول د صحابي په مخ کې اسم نه دی، ځکه رستو خلکو ته ماحول او پس منظر نه معلوم، او صحابي ته خو د آیات د نازلېدو ماحول او پس منظر معلوم دی. او څلورم نمبر د صحابو نه رستو د تابعینو قول بیا دا سند دی. او په پنځم نمبر کې د عربي لغت نه خبرداري په یو ژبه چې پوره عبور حاصل کې، نو بیا به پوهېږي پې. نو چې کوم ځای کې خبره ده پیغمبر علیه السلام صحابي او تابعین نقل نه وي، نو بیا د لغت کتاب کې وګوره او سوچ فکر بکې. قرآن کې سوچ فکر کوا، او داسې نه چې د اردو او د پښتو یا د فارسی ترجمه والا قرآن شریف راوالی، او یا چې ته کیسټ ووري او د هغې نه پس بیا خلکو ته شروع وکړي. راځه زه به دې په قرآن ښه پوهې کړمه، او راشه زه به درته بیان کومه. او اردو پښتو به ګورې، فارسی به ګورې، او یا به چې ته کیسټ د استاذ ووري، هغه به لږ په ذهن کې کښېنې او بیا به بیان شروع کړي، او خپل علم به درسره ني. نو داسې کس نه ترجمه مه کوه، داسې کس ځان ته څه ډېر لوی شی وي او لوی لوی عالمانو باندې ښه درون درون اعتراضونه کوي، دې پسې پېږي. نو دا خطرناکه خبره ده چې علمونه در سره نه وي، نحو صرف دې نه ویلې، بلاغت ادب دې نه ویلې، علم حدیث، علم فقه، اصول فقه، تفسیر، عقاید، کلام، دا جوور علمونه دې نه خبر نه، او د قرآن تفسیر شروع کې نو دې کې ډېرې مسلې راشي چې بیا پکې بند دی. د فقه مسلې پکې راشي نو بیا خو هغه دی کې د فقه تفصیل پکار دی. قرآن کې خو خدای وي اقیم الصلاة، منځ قائم کا، نو بیا پکې نور چل قرآن خو لري، هغه تفصیلات خو بیا په فقه کې به ګوري. فتیمموا صعیدا طیبا، نو د تیمم چل خو بیا قرآن نه دی خولی،
حدیث به ګورې او فقه به ګورې، نو چې تا ورسره نور علمونه نه کړي نو صرف لفظي معنا به وکړي. او د اردو پښتو لفظي معنا داسې کندې ته به پرېوځي چې بیا به دا راپورته کېدو هم نه. یو ځل یو نوجوان راغی، نو هغه ما ته چې بېګا مې کتاب کتلی، ټوله ورځ او شپه په دماغ مې بوج دی. کتاب کې لیکلی دی چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بکریاں چراتے تھے. وی دا کم ظالمو چې ته په پیغمبر علیہ السلام دروغ ویل چې نبوت نه مخکې چیلې پټولې چراتے تھے. اردو د زور زیر پې نشته دی، ته کتلی نه دی، سوچ یې نه دی کړی، او د چراتے او د چراتے فرق یې نه دی کړی. ما ورته دا چراتے تھے روخانه شو تندې، خدای در سره خو که وی ما خو چې دوی ظالم خو په پیغمبر علیه السلام دروغ ویلی دي. چراتے تھے سرولې دي، پیغمبرانو ټولې ګډې چیلې سرولې دي. نو دې د اردو د چراتے او د چراتے فرق نشي کولی. نو عربي خو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، دې کې چې فرق راشي نو څه به کوې؟ نو دې دپاره د علم ضرورت دی. نو بعضې دوستان وایي نه، وی دې له د هېڅ ضرورت نشته، خو بس وایه خلکو ته د دې خبرې مطلب دا دی چې دا خالی ذهن خلک منږ ته کینی، منږ وله په دې دماغ کې کم ګند ور اچو، دی به د ځانه خبر هم نی. او بس وایي د قرآن دپاره د علمونو ضرورت نشته دی. او په خپله آیات مخکې کوي لقد یسرنا القرآن للذکر. خدای وایي چې من قرآن اسان کړی دی، نحو صرف وغیره هېڅ هم ضرورت نشته دی. دا خلک به دې کندې ته وغورځوي. ډاکټري یوازې په انګریزۍ زده کولو نه زده کېږي چې یو سړي له ډېره ښه انګریزي ورځي او د ډاکټرۍ دا کتابونه په انګریزۍ کې لیکلي دي او بس راوالي ویې ګوري وایي زه هم ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ یا په اردو کې کتابونه راغلي د ډاکټرۍ او یو سړی راشي بس هغه کتابونه ګوري او غټ بورډ ولګوي زه هم غټ ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ د مستند ډاکټر سره چې ټریننګ یې نه کړی دې سړي نه څوک علاج نه کوي. دا درزیتوب خو آسان ښکاري که نه، چې په قینچه کپړه کټ کو مشین ته مخکې کو ماشوم هم لاس تاووي او بس بخۍ والي کېږي. نو دا به چې ته په کاپۍ کتاب باندې وشي چې کتابونه راوالي او په هغې کې په پنسل او په پن باندې تکیر خوالي چې کټنګ داسې وکړه او داسې وکړه چې لاس دې د استاد په مخ کې عادت شوي ني، نو ته به درزي جوړ شي. څونه وخت در باندې تش کاجونه کوي، وروسته درته چل ښیي. نو درزیتوب بغیر د استاده نه کېږي، ډاکټري او انجینري بغیر د استاده نه کېږي. نو دا قرآن داسې د آسان شو چې بس بغیر د استاد اردو پښتو ګوره او بس زده یې کړه. نو دې دپاره د مستند عالم نه، د صحیح عقیدې والا عالم نه ترجمه کوه، او چې دا نور علمونه یې نه ویلې نو دی به خطا کېږي، نو تا به هم خطا کوي. او که ته د قرآن په درس کې تپوس وکړې چې دا فلانې مسله پکې څنګه د دې قرآن کې دلته راغلله، نو بیا په دغه ځای کې به تې ګاډې خطایي. دا تپوس یې مه کوه. نو دې سره د دې نورو علمونو ضرورت دی چې په قرآن کې کم ځای کې د فقه مسله راشي، نو قرآن کې به یو ټکي خو د فقه هغه تفصیل به هلته کول غواړي چې شاګرد په دې پوه شي چې د خدای پاک د دې کلام زمانه څه مطالبه ده. نو بزرګانو په دې کې ډېر لوی محنت کړی دی او ډېر ښکلي ښکلي تفسیرونه په هره زمانه کې لیکلي شوي دي. خدای پاک دې موږ او تاسو ته قرآن آسان کړي او د عمل کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.